قدر زر زرگر شناسد، قدر جوهر جوهری، قدر گل بلبل شناسد، قدر عنبر عنبری. د زرو قدر دا زرگر سره ای. د زرگر نه زیات څوک د زرو په قدر باندې نه پوهیږي، هغه سره د ډېر احترام او ډېر قدر وي، ځکه دغه کاروبار دی، هغه په دې کې پوهیږي، دی په قیمت او دی په مفاد باندې هغه رسي. او د جوهر قدر تپوس د جوهري نه وکړه، هغه سره قدر وي. که یو عام سړي د جوهر ورکړي، هغه یاره زه خو پرې نه پوهېږم دا څه شی دی. قدر ګل بلبل شناسد، د ګلونو قدر دا د بلبل سره وي. سحر وختي چې راپاشي د بعد سبا په وخت کې एकदम ځان ګلستان ته ورسوي او وګورئ نو دا ټول بلبلان په دې ګلونو باندې ناست دي او دا ټغارې شروع کړي، ځکه دوی د ګل سره صحیح محبت ساتي. موږ هم ګل سره مینه ساتو، لیکن چې ته میاشت کې یو ګل چې ته را وشو کوو، یا مطلب نږدې وده لړ شو، لیکن لرې نه ورته تماشې کوو، او بلبل ځان په ګل باندې چې دی نو هغه عاشق کړي او ګل سره زیاته مینه او محبت یې تعلق یې ورسره، نو د ګلو قدر تپوس دا به د بلبل نه کوو. او د عنبرو قدر دا عنبري سره وي. که یو عام سړي له عنبر ورکړل چې کاکا دا عنبر دیواله دوره پیسې راکړه، هغه به ویل دا خو کاڼی دی، دا خو زه خو نه پېژنم دا څه شی دی یاره. خو عنبري نه تپوس وکړه، هغه سره به قدر چې لکه دا خو ډېر اعلی عنبر دی. محترم او دین او د اسلام قدر دا د علما کرامو سره دی. دا الله پاک د دینی طبقې او نیکان او صالحان او متقیان پرهیزګاران تبلیغیان او د دین شناس خلک چې دی او حق شناس خلک دی سره دین قدر دی. که ستاسو خیالي چې څومره دنیا طبقې والا کسان دي، هغوی چې کله خپل بچي بیا د هغې طبقې خلک دوباره بیا نه جوړوي. مثلا درزي ټول عمر درزیتوب وکړي، خو چې کله خپل بچی را لوی شي بیا هغه ته درزیتوب نه علاوه کم یو بل فن ورته ښایي چې لکه ته دې فن ته ورشې، دی خو ما لړه وچو درزیتوب سهار نه تر ماښام پورې ناست یم. یو انسان د دنیا داسې یو بل یو دکانداري کوي، یو بل کار کوي، بل تجارت کوي، خو چې بچی را لوی کړي بیا هغه بچي ته که وسې کېږي نو بل یو فن ورته ښایي، که مجبور بیا خود پکې ګیري چل ولا نه ورځي، لیکن چې وسې کېږي نو یو بل فن ورته وښایي بچی دا بل فن اختیار کا، دې ما لړه وچو ډېرې وکړولم ټول عمر مې دې کې تېر کو. لیکن یو واحد طبقه د علماو ده، د ملایانو او د تبلیغیانو او د نیکانو صالحانو د پیرانو حضراتو او د خانقاه والو، دا واحد طبقه د هدی د خپل بچی نو ماغسې د قرآن حافظ قاری عالم جوړی. دغه بچی چې غټ شي به د خپل بچونه د قرآن حافظان قاریان عالمان جوړ کړي، دغه بچی به دغې نه جوړ کړي، یو سلسله را روانوي. ها که داسې بالفرض یو عالم دین داسې چې هغه بالفرض د دنیا په قدر هم پوهي، نو ورسره چې کوم دی نو بیا دنیا تعلیم هم ورته ورکړي، نو دا هم ښه خبره ده چې کله یو سړي کې دنیا تعلیم هم وي او دیني تعلیم ورسره هم وي، نو دا ډېر نور علی نور شي. ما احسن الدین والدنیا او اذا اجتمعا، یاره څه ښه دی هغه دین او دنیا دواړه چې کله یو ځای برخ شي او یو ځای شي. الله دې موږ تاسو ته د دین د قدردانۍ توفیق نصیب